حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر څومره او یو تکلیف او بیماری پر راغلی د دا اول راله، او بیا په هغه تکلیف څونه موده او د هغه تکلیف د ختمېدو نه پسې څونه عمر او کم ځای دفن دی. نو اختلاف پکې شته، خو راجح قول دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی، او د ابراهیم علیه السلام 5 نوسیو دا هغه 5 پشته پس. ډیر عبادت گزارو او ډیر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور د حضرت لوط علیہ السلام لور وه، د ابراهیم علیہ السلام درواره لور، د لوط علیہ السلام لور د مور وه، او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې ټول پیغمبران عبادت گزاری، خود ډیر زیات عبادت کړي، ډیر عبادت گزار تیر شوی دی، او ډیر زیات مالدار او ډیر زیات سخی سړی تیر شوی دی. مال یې دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلی دي څه ځمکې د غرونو وه په غر کې وه او څه د غر لمن کې وه. اوس چې کم وخت کې بیت المقدس دی او څه علاقه د فلسطین د اسرائیلو په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاتې کېده، ډېره زیاته آباده علاقه وه، اوس هم وایي ډېره آباده علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده، کم ځای کې چې حضرت ایوب علیہ السلام تیر شوی دی. او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه وه زرخیزه، وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 115 کیلومیټر علاقه راځي، 115 کیلومیټره، او ډیر سرسبز شاداب غرونه دي او د غرونو درې دي، او ټول د زیتون بوټي دي په د زیتون، او د انګورو اونې دي پکې، باغونه دي غټ غټ اعلی، او قیمتی قیمتی فصلونه او قیمتی میوه اوس هم په هغه علاقه کې موجود دي. ځمکې څونه وه؟ علما لیکي وي 1500 قلبې یې وي، 1500 یو قلبه 2 غویان، نو 1000 غویان شو، او د هرې قلبې یو ځان له مستقل زمیندار مزدورو، نو اندازه ولګوئ چې 1500 قلبي وي نو ځمکه به یې څونه وي. عبدالماجد دریابادي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدی، هغه لیکي، او 7000 ګډې چیلې وې، 7000 او 3000 اوښانو، او 6000 7000 ګډې چیلې او 3000 اوښان او 1500 خره، او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبي علاقه وه د فصل د زراعت، او دا نیمه علاقه د غرونو درې وې او غرونو په هغې خشته خشته باغونو. دې سره نوکرانو، هرې قلبې سره خپل نوکر، او د اوښانو د سرولو خپل نوکران، او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو دپاره خپل شپونکیان، او د خرو د ساتلو دپاره خپل نوکران. ډېر زیات مالدار، دومره مالدارو مهمان نوازی خو د ابراهیم علیه السلام نوسیو، او ما درته مخکې د ابراهیم علیه السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو، دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازی پکې وه، بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه. او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکې علاقه کې غریبانان دي، نو د شپې به یې ډوډۍ واخېسته، هغې له به یې رسول، جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه او جوړې، وی تر دې حده پورې که داسې موقع به وه چې نورې جامې نشته، نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر تاو کو، او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکوله.
یو شان د رب العالمین عبادت یې کو. دغه زمانه کې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث شریف تے چې دا شیطانان ببر آسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو. نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغه اورېدلې. نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، د هغې صفت یې کو. چېرې ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کوي، ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، په هغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دیکھ ور خپل دشمنو گانے. دیکھ ہوئی چې سونا میں د انسانان دوزخیان کل چې اللہ و تغصہ کم ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه جنت نه راشړلی شوی. دا رده کوشش دی او خدای پاک دل یو طاقت هم ورکړی دی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیہ السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلق دي د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وایي چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کي نو الله جبریل علیہ السلام ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی دی، د زه خوښ یم، زمام خوښ دی، جبریل ته م ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلانکي بنده سره د الله مینه ده، تاسو م ورسره مینه وکړئ. هغې م ورسره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم، پنځم اسمان والا څلورم، څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې دې بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تاله غاړه غټۍ نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تاله میوې راوړي او نه تاله تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تاله دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توزع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلقو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلق وی لکه افلان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتی طور د شیطان دشمنی هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلقو په زړه کې رده بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلقو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کوي. نو دا خراب خلق بیا د نیک سړي غیبت کوي، مړه دا پلان کې رو دی دا چل نو کړی، مړه دا چلې کړی، دا چلې کړی، دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو، شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کې دی؟ خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو مونږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیا وې
او د ایوب علیہ السلام صفت یې کاو نو د شیطان په زړه کې کرخې چې اوهو دا خو دونه ایک سړی چې فرشتي صفتونه کوي دله خو څه چل ول پکار دی دا شیطان څه وایي وایي یو عبادت به نه کوي زړه یې مطمئن دی دړه نه روغ دی بچي شته ښځی ده اوه زامن اوه درې لوڼه وې اوه زامن او درې لوڼه او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران نو دی به عبادت نه کوي د ده د اعمال که نه وي دی د عبادت وکړي دا خو خدای مال ورکړی دی نوکران یې ورکړي دي دا رته خدای وایي چې د عبادت وکړي الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه رب العالمین دی ابلیس ته وایي مقصد دی څه دی وی الله ته د مال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم ډېر استه عبادت وکړي دی خوار وخت کې ابلیس الله سره په ډغره دی وی ځه د ده د مال او دولت اختیار مې تاله درکړه ځه مال ته واله برباد یې کا او د ده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړل چې څه سره کې وکړه زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړې او کې نه اړې ورونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی دا نیکان به د ټول وجلې وې خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه ویرسل علیکم حفظة قرآن شریف کې الله فرمایي د دې آیات دو معنی کوي علما وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي عمل د لیکي کرام الکاتبین ته وی مراد او بعض علما وی نه وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغوی د انسان د مسلمان حفاظت کوي د شیطان نه ساتي شیطان خو لوی دشمن دی دا نیکان خلق بربادی وسوسې ورته کوي نو که د ده وس رسېدلی وي دا ټول به یې وجلی دشمن خلق وجني ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کړم ورېږه دا عالمان ټول مړه کړم ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کړم ودرېږه دا صالحین ټول مړه کړم چې دا د مخ ځمکې نه د الله عبادت ختم شي هلته فرشتې الله مقرر کړي دي هغوی د انسان حفاظت کوي ته قرآن نږدې شه چې برابر دی شیطان نه پرېږدي دی خپل وس کوي اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مباسي او څاروي بربادوي خو فرشتې لګیا دي څه ناسې حفاظت هغوی کوي چې د حفاظت کېږي الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتې حفاظت پورته کړه څه دی خوښۍ کوه دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل وی نن به یو کمال کوو ما له خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی څنګه چل به کوو چې د هر څه وله برباد کو په ده د الله عبادت بند کو یو بچی یې پاسېد وی ما زما داسې طاقت دی چې د یو چغه وباسم چغه نو دا څومره خلک چې دي دا د ده دا نوکران په یو دم به یې لمړه کړم اور به پې وله بل کړم ختم به یې کړم وی ښځه لړ شه او رده چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کړه او بیا ماته ووایه هغه لاړ هغه اوښان خو یو ځای کې سرېدل او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکړه طاقت یې ورکړه یو مضبوطه چغه یې وواله او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل کړه چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو نو ابلیس خو لکه د پیری په شان هر شکل بدلولی شي د مشر ساروان په شکل یې کزان حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي منځ کوي ورله راغی او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو چغې شروع کړې او فریاد او اوښکې به یوه وی ته خو د الله عبادت کې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو او جکه دې ورته وکتل کلمې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بیږي او دا دي حضرت ایوب علیه السلام فوراً ووی انا لله و انا الیه راجعون کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات ونقص من الاموال والانفس والثمرات کله په تاسو باندې وي زه مصیبت راولم مال بدله کمو ستا وجود کې به تکلیف راولم بچی بدله وجنم الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یواز زما یو ازمایشي
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، اگا خلق تے اغیز پدی مصیبت صبر کی اللہ وی زیر والا ورکا، خوشخبری ورکا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون دا مصیبت دا ختم دو فطری او نفسیاتی علاج لے. پدی مصیبت سڑے والے غمجن شی دی وی دا خودما مال ورانا بل واغشتا دکا دی غمجن شی دا سی وی کہا دا زوی خودماو او دا رانا بل واغشتا، دا مال خودماو او بل لانا واغشت، دا روغ صحت خودماو بل لانا واغشت. نو دی پدی درمنی چی دا مانا دا مال دی بل ولی واغشت، دا بچی رانا ولی واغشت، دا جن دی رانا ولی واغشت. نو چی دی وی انا للہ دا خود زمانی دا عرص دا اللہ دی، دا نفسیاتی علاج شو. او دا مال خود زمانو، دا بچی خود زمانو، دا جامع خود زمانو، دا زمکا خود زمانو، دا چاوا نو چې زړه کې دا دردو چې ما نه زما شی واغشته دا غي نفسیاتي علاج شو. زه خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه مې نه وه بربنډو، ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچی هم نه را بار کړی، او د مور د خېټې نه خو مې د کارخانه هم نه را بار کړی. زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتلی یم. دا هر څه خو د الله دي، الله واغشتل. دا چغې ولې وه او دا فریاد ولې وه. دویم پا دی مصیبت خلق ولی خپا کیگی، یروی دا شی دا مان لال بیا خوباڑو ملو نشی، دا زوی لال ملاقات اس کم زی وسر کی، دا مان لال دا خوباڑو ملو راتا نشی، دا امرائی رانا لال دا خوباڑو ملو نشی. نو چی کم شی تا سری او تا نلال شی او توی چی بیا راتا نملاویگی نو فطری تور دا انسان پر لکی غصب غم پیدا شی. نو دی پسی دویم تکی سدی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، منطول با اللہ تا واپس کیگی دی ملاقات بکیگی. کدا زوی میں مڑ شو ملاقات بکیگی، کدا مال رانا لال او صدقہ میں کو نو دا قیامت پر رد بپخکولی شکل کے ردی ما سر ملاقات کیگی. کدا روح صحت رانا لال او بیماری را باندے رالا نو دا قیامت پر رد ما سر دا دید یو فکولی شکل دا ثواب پر شکل کے ملاقات کیگی. نو پا دی مصیبت او پا غم کی دا دو سوچو نراشی چی ما نشی لال دا بملاوی گیو کنا او دا خوزاماو. اللہ و انا للہ دا استانا دی منطول دا اللہ یو و انا الیہ راجعون. دا قیامت پا میدان کی بدا طول سر ملاوی گی نو دی سر فطری تور نفسیاتی تور دا انسان پدل کے اطمینان پیدا شی. بیا اللہ سوائی صبر کون کو تا اللہ اجر ورکی. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ اولئک هم المهتدون. یو لوی عالم لکی بخاری شریف کشتا وی سړی چې چاله یو بار ورکی نو پستازو خیالی نو یو خوا دا اوخنا یا دا خر او دا اسنا یو خوا تا انڈی وی او بل خوا انڈی وی، چې دا یو خوا بل خو یغی تا انڈی وی که او چې پاغا مینس کی یو شی پروتی یو خوا اغیت سرباری وی، عربی کی وطا علاوه وی نعم العدنان و نعم العلاوه وی اللہ دری بدل ورکل دو انڈی او یو سرباری. اولائکا سنگا دی علیہم صلوات من ربک ورحمہ، دا اللہ مہربانے او عظیم رحم دوشو. اولائکا هم المهتدون، جنت تبمزی دے سرباری شو. او دا ایوب علیہ السلام متعلقم اللہ وی نعم العبد دیر خبندو انا وجدناه صابرا دی من صابر مندلیو. دا یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کی دانشتا صرف دا متعلق راغی چی انا وجدناه صابرا، اللہ وی صابر مندلیو. صبر بہترین شیر. قرآن شریف کی اللہ وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیان القرآن کے مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ لکلی وی دا قیامت پر او شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پخپل تفسیر کی لکلی وی دا قیامت پر چی اللہ تعالی دا اجرون ورکی ثوابون چالا با یو پلس ورکی، چالا با یو پشل ورکی، چالا یو پو سوا. او چی کم صابرین دی دوی چی راشی اغیت بدون اجر ورکی چی دا اغی سے انتہا بنی، بلکہ اور روایت کی راجی دمرا اجر بھئی چی داغی با وزن تا طول تا مجتنی وی بچی زد دمرا شی میں در کچی وزن تا جیسیش تا بی حساب بی کتاب جنت تا. نو پا تکلیف و پا مصیبت صبر آزمائش کو رازی پا نیکان رازی. زمارونو حضرت ایوب علیہ السلام تا چی سنگ دے ہوئے
هغه سوی انا لله و انا الیه راجعون. زخه شوه د یو غم خلاص شو. سبا هم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه، او اوښه چې ده نو دا لنګه شو بچی یې راوړو که نه، او په بچی په لنګانه کې مړه شو که نه، یو غم غوس شو. دغه بیا الغم اوزګار شم د الله تعالی عبادت ته څه نه څه اوزګار شم. شیطان چې خوا شو په سر یې خورې و خو ما خو یې دی به خفه شي، هغه خو لا ته خوشحاله شو چې غمه خلاص شو. بچی بیا راغونډ کړل، نه 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 وایي دړ لږ کمزوری و، لږ نور دړ ور رسول پکار دی. یو بل پاسېد، هغه وایي ماله دا طاقت شته دی چې زه ولې دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کړم. وایي زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو، او خرو چې پې ورغې هر څه یې دوړه کړل. راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو. ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي، په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک بې په چغو چغو بیا ژړلي. ایوب علیه السلام خو ټینګ و، وی راشه که نه تو همغسې لګې خپل منځونه کې، او الله خو دغسې در پسې نښتی دی. مونږ خلک به څونه فریادونه کوو، کوټې غوندې تکلیف څونه فریادونه کوو، الله نه بیا ګیلې کوو، او بیا الله له پیغورونه ورکوو. زه لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کې، ته څه پوهېږې؟ ته نه پوهېږې، الله پوهېږي. دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي، خاختراشي، نو سړی وایي دا بوټي خراب کړه، ګوره د بوټو نه یې غاړې ماړې ووالې، لنډې بونډې یې کړې. لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي؟ ډاکټر چې تا له اپریشن کوي ته خو ته چغې مې وې، اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه، او اپریشن دله کوي، هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دي، پیسې دې م لګوي، وینه هم در نه وباسي، زخمونه هم در کې جوړوي، لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږي، ډاکټر ستا په فایده پوهېږي. لیکن ستا فایده ستا خیر دی، که دا ګوته پرې نه کړم دا کینسر لاس ته ځي، لاس ته نه بیا پرې کېږي، ودې که دا ګوته پرې کول دله ښه دی. نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي او دا بعضې غم راولي، بعضې مصیبت راولي په وجود کې، په بچو کې، په مال او په دولت کې، دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښا ګوتې علاج کوي، تا له اپریشن کوي، ته خو د چغې به وې، هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله، دا خلکو به غاښونه ایستل، اوس خو به ډاکټرانو وباسي که نه. پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې د یو بابا نه ایسته، هغه امبور یې ورته اړم کړ، داسې چغې ورته والې چې دا خپې به یې کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده، یو لوی غم یې جوړ کړی و، او هغه کاکا ورته امبور اړم کړی و، په زور یې تېسته، اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا، او زما نه خو دې غاښ وویسته، لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ دې ټوله شپه چغې وایي، پیل لږ دړ به تېر شي، غم نه به خلاص شي. دقه مثال دی زمارون. نو حضرت ایوب علیہ السلام له هر څه برباد، بیا راغی په ځان مخ سر راکېښودل چې راشه هلته ته څه چل در رکوي؟ وی بیا وایي انا لله، دا خو زما نه دی، الله دی، ګډې چیلې د چا؟ د الله، هر څه د الله، زما پکې څه، او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو، زه به هم پیش کېږم، زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي او دا کم تکلیف ملاویږي، د دې ثواب به هم پیش کېږي، هېڅ پروا نشته. د دې ګډو چیلو نه به د دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي، او دا خو زما نو د الله چې په دې هم کارونه شو. بیا بچي راغونډ کړل، وایي وره دغه شته که نه، ځمکې شته، جایدادونه شته، او دا ځمکې به ور سبا نوره مدنه م کړي. یو کس پاسېده وایي چې زما یو طاقت شته، یو شیطان وي، ما له زول او سیلی راوستی شي، دا ټول فصل به موله وسوځومه، او دا ټولې ځمکې به ور داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم وي. وایي زه ورده پې اراغی فصل باندې، اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کی، بیا خو دا ګور جناب دا مونږ چې محفوظ یو، دا چا په حفاظت محفوظ یو؟ دا الله. دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتې، دا سوال وخت کوه، او الله زما نه د خپل حفاظت امان مه پورته کوه، چې الله لره خپل حفاظت امان پورته کوه، نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې، ګیر چاپېره سیلابونه دي، دریابونه دي، خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره، غني ازغي درنه ګیر چاپېره، دا خو ته الله ساتي. صحیح ذل طوفان پہ راغی، فتونه مسودېدل، او داسې طوفان راغی چې هغه چې کمې ځمکې وې هغې وله ټول خاورې او سیلابونه رالل، لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړی. او د بولډیزرې دي خلک او هغې زما بولډیزرې خو نشته، ټول پټي هم برباد شو، پکې پول هم جوړ شوې، پکې شګې هم رالې، پکې اوم شلېدلې، ځمکې هم برباده شوې، او چې کم درې وې او باغونه ورسه لاړل جوړه شو. راغی بیا ایوب علیه السلام له چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت، اوښان دې هم لاړل، اسونه هم لاړل، غوان قلبې هم لاړې، ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې، خره هم لاړل ختم شو، او هغه پسونه دې هم لاړل برباد شو. د مشر ناظر زمیندار په شکل کې راغی، بس زه یو بچ شوم او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو.
دی بیا وی انا لله و انا الیه راجعون. بس ښه شو غم خلاص شو. د الله و الله واغشته د دې بدل ممال الله د قیامت پر ورځ په یو ښه شکل کې راکړي. د بیا خپل میټینګ وکړ، خپل بچي راغونډ کړل. دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي. یو ما خو خدای سره اوس مقابله شروع کړې ده. لاړ الله له څه چل دی وکړه، یو مونځ دې ختم کړه، یو سجده دې پې بنده کړه. الله وایي بچي شته، ښځی شته، زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته، بیا به نور مال پیدا کړو. زه وایي دغه اختیار مې هم دله درکړو چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل. وایي څه چل به کوو، فرشتې دي که نه بچي ورته وایي. د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دي ورځی پې. وایي به بیا چې اجازت دی خو دا کوټې به ونه وړه ورته پې راوغورځو. لګیا دی ایوب علیه السلام بچیم دی او ښځی هم دا و، څه نوکران هم ورسره دي په کوټو کې. شیطانان دا زلزله غوندې پې راوسته، دا دغې ستنې منې وړپولو، چتونه یې پې راوغورځول. ټول بچي مړه شو، 7 زامن او 3 لوڼه مړه شو. دې پکې خپله هم زخمي شو، بیبي هم زخمي شوه، دې هم زخمي شو، بیبي هم زخمي شوه. راغی بیا الله ته مخامخ ودرېد. شیطان والا بیا راغی. شیطان ورته وایي څنګه دقسې ښې ښځه او خاوند تنها پاتې شوی که نه شوی؟ بچي لاړل، مال لاړ، هر څه دوړه شو. نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی، درته وایم. بچي او مال او ښځه او هر څه دوړه شو. دې څه وایي؟ پکا چې فریاد یې کړی، مخ یې والی وي، لږې یو پوټې شکوه کړی وی. بعضې خلک کوي داسې، لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي. څه وایي؟ احمدک رب الارباب، اے دا مالکانو مالک از ستا ثنا کوم، ستا صفت کوم. احمدک رب الارباب، اے دا مالکانو مالکا، اے دا بادشاہانو بادشاہ، ستا صفت کوم. کم ذات ته الذي احسنت الیا، تا را سره ښېګړه کړې وه. دا ډېر خلک دي چې هغې بچي نو تا مال را کړي، ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړې وه، ډېر خلک و چې اوښانې نو دا خو تا را کړي وو، ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې مال یې نو دا خو تا را کړي وو. احسنت الی، ما سره دې ښېګړه کړې وه. اعطیتني المال والولد، مال دې مال هم را کړی و، بچي دې هم را کړي، تا را کړي مال او بچي تا را کړي او تا را سره ښېګړه کړې وه. فلم یبق من قلبي شعبة الا قد دخله. الله وی مال او بچي دې راکړل، وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی و. ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه، ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه، تا ته مې سجده کوله، زاري مې کوله، خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه. فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله، زما په زړه کې یو ځای داسې نو چې د مال او د بچو مینه پکې نه دا پکې دننه شوې وه. فاخذت ذلك كله مني، نو الله دا ټول مال بچي دې رانه واغېستل. وفرغت قلبي، زړه دې را لوزګار کړ. الله اکبر، زړه دې را لوزګار کړ. هغه د مال او د بچو مینه چې مې زړه کې پرته وه، الله هغه دې واغېستل، ادې واغېستل. اخذت ذلك كله مني، ټول دې مانه واغېستل. وفرغت قلبي، زړه دې را لوزګار. اوس به ایله ستا داسې شوق سره عبادت کوم، پروردګار اوس تماشه کوه. مخکې خو به مې ستا عبادت هم کو، بچو سره به مې یو توجه به وه، د مال توجه به وه. دنیا کې چې سړي وي نو د دې توجه وي که نه وي؟ مال چې څومره زیات وي غمونه یې زیات وي، دا توجه وه. اوس هغه توجه کټ، کنیکشن صرف چا سره دی؟ الله سره دی. اوس به بچي نه یادو، بچي مې خوږ دی، راشه علاج وله وکړه، بچي ناجوړه دی، راشه علاج وله وکړه، مزدور ناجوړه دی، ډاکټر له بوځه، وږي دی ډوډۍ ورکړه. نه هغه قصې لاړې ختمې شوې، د زړه نه هغه مینې محبتونه ووتل. اوس صرف او صرف الله ستا مینه مې په زړه کې پاتې ده. فرغت قلبي، زړه دې را لوزګار کړه، ربه زړه دې را لوزګار کړه، خوشحاله دې کړم. فلیس یحول بیني وبینک شیء، اوس وی زما ستا په منځ کې پرده نشته، زما ستا منځ کې بل حایل رکاوټ نشته، مال بچي رکاوټ نشته، اوس هر څه ختم. دا حافظ ابن کثیر په سورت انبیاء کې په خپل تفسیر کې لیکلی، حواله مې درکړه. ښځه دې پاتې شو، چې پاتې شو ټیټ عبادت شروع شو، مخکې په نسبت بهترین عبادت. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم نوسې، یو ماشوم بچی نوسې د بیبي زینب مړ کېده، وفات کېده. بیبي زینب سړی راولېږه نبي علیه السلام ته چې بابا ته مې ووایه چې راشي، ځکه چې اولاد له پلار راشي نو غم له غوندې دغه شي کم شي.
نبی هم خو پوهیو چې دا حضور پاک ډېر لوی رحم که زه ورغلم خو مال هم جړه راځي دا لور به مې نور هم پریشانه شي وایي دې لور ته مې ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطا چې څه درکړي دا هم د الله دي او چې د نه واغېستل دا هم د الله دي او فلتصبر صبر دي وکړي ولتحتسب او په دې مصیبت کې د الله رضا طلب کوه ګوره څه درکړل او څه واغېستل د چا دي د الله دا تصور او سوچ دی چې د بنده قایم شي چې زه د مور نه پیدا کېدم څه ما سره ارسه الله راکړه والله واغېستل ته او که ته وایې دا بچې دا به څنګه کېږي دا پلار نو قیامت پر ورځ ملاقات کېږي که خو ازمایش ډېر سخت دی ټینګېدل ورته ګران غواړې به یې نه ګورې دا به نه وایي چې یو سړي وي الله ماله صبر راکړې نبي علیه السلام وی سألت البلا وی مصیبت دی ځکه صبر خو هلې چې مصیبت وي داسې شوه لکه چې مصیبت در باندې راشي نو صبر نه چې مصیبت راشي نو هغه وخت بیا صبر دعا کوه او چې مصیبت نه صبر دعا به نه کوې نه منه شیطان بیا الله الله یا الله سړی مطمئن دی ټیک ده چې بچي هم لاړل او نوکران هم لاړل په خپلو لاسونو دفن کړل ښخ یې کړل لیکن جناب الله سړی بیا هم په خپل ځان مقابله دی که نه که د صحت یې خراب شو د رسته عبادت وکړي زه وایي سن اختیار مې هغې کې هم در بعضې مفسرین لیکي چې دی راغی او ایوب علیه السلام په وجود کې اثر د بیماری پیدا اوس ورونو په دې ځان پوهېږي بعضې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي بعضې بیماری دا شیطان یو نجس پلید شی دی دی بعضې وخت کې راشي دی لاړې توکي په خوراک کې چې تا هغه ډوډۍ خورې هغې نه مرض پیدا کېږي په څه به ځان بچ کې الله په نوم تېره جمعه مې درته ویلي بسم الله ووایه که دې منځ کې درته یاد شوی بسم الله اوله واخره د الله نوم والا د ده نه به دې الله وساتي بعضې وخت کې د انسان له ټونګه ورکړي بعضې وخت کې د انسان د زخم لا لاړې توکي متیا دې ورباندې وکړي اوس ته نه ګورې چې کله د انسان زخمي شي نو فورا ډاکټران ورته یو قسم ستن وایي ټیسټ څه که څه شی دی چې د زخم نه څه کینسر جوړ نه شي جراثیم پکې پیدا نه شي بار نه رانه شي دقه رنګې دې کوشش کوي چې دا جراثیم په دې زخم کې پیدا کړي او په زخم کې څه تکلیف پیدا کړي نو شیطان ظاهري خپل کوشش کوي دا پیغمبر سره هم کوي او بنده سره هم کوي او پیغمبر ته الله ساتي او عام بنده چې دی نو اته کله خدای وساتي چې دی هغه بهتر کلمات وایي او کله هغه بهتر کلمات د پیغمبر علیه السلام او نه وایي نو بیا دې نه ساتي نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی چې کله ماښام بانګ وي ماشومان بار مه پرېږدئ ګورو دا دې کې فلسفه ده ماشومان به بار نه پرېږدئ چې کله پوره تیاره خوري شي نو که بیا وځي نه وځي دی ولې شیطانان دې وخت کې راخورېږي دې ماشوم ته نقصان بدله ورسوي ممکن ده دغه لږ ټیم کې د ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي لاړې به ورته وکړي جراثیم به روړي پکې ورته درته واچوي ډوډۍ کې به درته څه واچوي سپېمو کې به درته څه شی واچوي د خپل لګیا د خپل کوشش کوي ماسخوتوب چې سار نه پاسي نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه سړی دی باله شیطان فی اذنیه چې شیطان په دې غوږونو کې متیازې ورته کوي خو چې څنګه شیطان نه ښکاري د متیازې مونږ ته نه ښکارېږي نو چې غوږ کې متیازې لاړې غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي مونږ ته خو د متیازې نه ښکاري خو چې هغه زخم ته شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماري به پیدا کېږي داسې مرض زیړی بیماری کینسر بیماری بله بیماری بله خطرناکه بیماری دا ډېر د شیطان دغه نه پیدا کېږي د مست یو قسم بیماری ذات الجنب ورته وایي د پښتو بریخ د پښتو کې بریخ پیدا شي زمونږ د زنانه ورسره څه چل کوي دا ګیس ژر راوالي معده چوک پې واچوي مثلا اوله په دې سینه باندې وتړي په دې پښتو وله وتړي هغې سره لږ په قلار شي ذات الجنب عربو به دې دپاره زیړ لرګې استعمالوي زیړ لرګې او مامیخ پخوا به دا په دوکانونو کې میلاوېدل بهترین شی دی خو زمونږ خلک اوس هغې ته توجه نه ورکوي یوناني دارو ته زمونږ خلک توجه کمه ورکوي حالانکه هغې کې ډېر لوی اثرات دي نو هغې به زیړ لرګې راواخېسته او زیتون په تیلو کې به یې سور کړو او مریض ته به یې په خوله کې وراړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا ذات الجنب بیماري چې دا کمه بریخونه دي وي دا د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي ډېرې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي انسان چې کله پیدا کېږي حضور پاک فرمایي نو شیطان په دې تشي کې یو ټونګه ورکوي هر چاله یې ورکوي صرف دومره کار دی چې د پیغمبرانو
الله دا هغه د هغه اثر نه محفوظ ساتي او نورو خلکو کې هغه اثر وردن نه ټونګه ورکوي هر چاله ورکوي ټونګه سره ورکوي بل اثر وردن نه کي ټونګه دیله ورکوي چې بیماری پکې پیدا کړي نو دا څه د پیغمبر سره منافي خبره نه راغی ایوب علیہ السلام غریب بیمار شو دلته بعض خلکو څه غلطه قصې پکې وردن نه کړي وی په وجود کې چینجی وشو دا دروغ ده چینجی پکې وشي او بعضې وایي چینجی بیا را چې پرېوته بیا راغېشته واپس بیا په زخم کې ځان لاچو دا دروغ دي ټول نو د پیغمبر په وجود کې چینجی نه کېږي او بیا چینجی به راغلې واپس په وجود کې باچې او څوک وایي چې وینه کې بیا دی نه دا بہت غلطه خبره بیمار شو بس تکلیف شو وجود یې رو رو ټپېده کمېده داسې بیماري پرې راغله ممکن د دانې پرې راختلي لکه پخوا چې په خلکو د حق نه کې به راتلې چیچک دا دانې به راختلي بیماري به راغلي خو دې حد ته بیماري ورسېدله چې دې د ګرځېدو نه ووته د کار قصب نه ووت کار یې نشو کولی مزدوري نشو کولی قصب یې نشو کولی د ګرځېدو نه ووته یو جونګړه کې په خپلو پټو کې دال یو جونګړه جوړه کړې وه په هغه جونګړه کې دی یو بیبي یې دیرو د بیبي نوم یې رحمت یا د بیبي نوم په دونه پورې راغلي ثابت دي تفسیر مظهریم لیکلی دي او روح المانیم لیکلی او نورو مفسرین هم لیکلی دي او دا پکې نشته چې وجود نه وینې بیا دی او خلکو ته کرکې کولې نفرتونه کول او یا چینجی پکې شوي او چینجی بیا راغېشتل او په وجود کې بیا اچول دا د پیغمبر د بیادبي ده د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه پیغمبر کې چینجی نه کېږي او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دې ته نفرتونه شروع کړي ٹھیک ده د دشمنانو بغض وسري حسد وسري بعضې خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطي ته شوې ده که نه خدای رانیولې ما خو درته وختي ووې چې د نیکانو خلکو متعلق ګناهګار او بدان خلک چې شیطان په زړه کې وسوسه اچوي نو بعضې خلکو به هم دا خبرې کولې چې غلطي ته شوې ده که نه بعضې خلکو به نفرتونه هم کول لیکن داسې چې چینجي پکې وشو دا دروغ دي ها یا وینې به ځوې ورته بېدلې دا دروغ دي بهر کیف یو جونګړه کې دی بیبي ورسره ده بیبي یې لګیا ده او خدمت محنت ولا کوي مزدوري کوي او د لم راوړي او په خپله خوري جناب څونه عمرې بیماري وکړله دا یو کالو چې دا بیماري پرې راغله دا یو کال عمر او روح المانی کې د نبی علیہ السلام خاص شاگرد حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت انس روح المانی کې دا حدیث دا حضرت انس فرمایي چې 18 کال دا بیماری تیر کړې او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه کړې بیبي ورته وی یو ځل وی الله ته سوال وکړه چې الله تعالی دې جوړ کړي او ته څه وایي وی ما 100 کاله روغ صحت تیر کړی دی وی او یا کاله نو وی او یا کاله بیماری چې را باندې تیر شي نو الله پکار دی چې الله ته سوال وکړم روغ صحت او یا کاله او بیماری 13 کاله وی د شرمېږم الله ته نشم ویل مالا یار او یا کاله چې مزې کولې او بچی دې مو او مال دې مو ځمکې دې مو جایداد دې مو اسم نه او چې 18 کاله لا او یو ته خو نیمه تم نه رسېدلې بیماری رااله نو اوس فریادونه کې لیکن علماء لیکلي دي دا حافظ ابن کثیر هم نور علماء هم لیکلي دي چې سترګې او ژبې محفوظ وګونه ژبه سترګې باقاعده محفوظ په سترګو هم بعضې بیماري خو په سترګو راشي سترګې لندې شي بعضې په غوږونو راشي غوږونه کاڼه شي بعضې په ژبه راشي ژبه خرابه شي نه ژبه هم ښکلی خپل کار کوي چې د الله ذکر پې کوي عبادت پې کوي غوږونه خپل کار کوي خبرې پې اوري او سترګې هم برابر خپل کار کوي بس غوښه لاړه ختمه شو او ډانچه د هډوکو پاتې شوه کمزورې شو دومره کمزورې چې اوس د ګرځېدو د ناستې طاقت هم پکې نشته دغه بیماري و بیبي یو ځل شیطان وایي چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړ شیطان د یو حکیم په شکل ده یو بوډا حکیم په شکل چې راغی څنګه ده پخوا به زموږ په دې وطن کې هم د حکیمان ګرځېدل بوډي به ورسره یو ځای کې کېناسته دا بیبي چې په کومه لاره تله دا بیبي یې ورله ته حکیم یې او یاره زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی د هغې علاج وکړه ډېر سخت بیمار وی ښه زه به وله علاج وکړم خو زما یو شرط دی څنګه دي پیسې به هم دنه نه بلکل به ټیک ټاک شي جوړ به شم دا پوڼې والا دا والا ورکړه خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړ دا به وایې
چې دا د یقین جوړ کړ ولی چې د ما شهرت راشي شیطان خو پوره خبیث دی په الف لام ده چې د ما شهرت راشي او سبا نور خلک هم ماله راځي دا به پیسې د نن عالم ته غریب او تا سره اسم نشته مزدور کار ځان دا غریبه کړی مزدوري به کول او خاوند نیم بے سوکا دی دل مفت علاج کم خدا بے چی دے کیم جوڑ کرو گورے جوڑاون کے سوک تے اللہ ڈاکٹر خود رسرے پہ علاج کے ڈاکٹر بھی ماں جوڑ کرے پیدا روگ ہوئے ڈاکٹر جوڑو نشی کوئی دا چکم دارو تخوری دا دارو چا پیدا کر دا ڈاکٹر چکم دارو در کئی دا دی بوٹو نہ در کئی کنا دا چا پیدا کر اللہ او پا دی بوٹو کے دا اثرات چا پیدا کری دا خوک بوٹے دا تریخ بوٹے دا تریو بوٹے دا بوٹے جدین دا ملیریا لرکئی دا تبا لرکئی دا خولو باسی دا پاکی چا اثرات چا پیدا کری دی ڈاکٹر خود صرف اغتا دے خاصیات و پتہ را چی پدی دارو کے دا خاصیت تے دی بیمار ہے او پدی دارو کے دا خاصیت تے دا وطا پتہ دا دارو چی خیٹی تور شی دا دارو پدی میدہ کے عظم شی اور دی بعض اثرات دماغ ہوتا دی اور بعض ضلعت دی اور بعض رگونوں کی بینتی جوڑے گی دا نظام دن سوک چلے ڈاکٹر وہ سر دن کوزے گی کوزے گا ڈاکٹر وہ سر کشوے دی میدہ کی وہ سر گردی اول تے کارخانہ کی تیوی نہ جوڑے ڈاکٹر خود صرف خاصیت پہ جانے چلے دی بوٹی دا خاصیت دی بیمار ہے دا علاج دن چی دارو ارواچ ہے دا بینتی سوک جوڑے دی دارو ادینا دا صفرا او دا سودا او دا مختلف چیزوں سوک جوڑائی دا بیماری پہ سوک لڑکائی پہ اللہ کئی گا کم اوبو کی ڈاکٹر دارو جوڑی دا بچا پیدا کری دی اللہ پیدا کری زمیندار کاکا وئی پیغانم ما زرغن کری آئی خمقلا دروغ ہوئے تا صرف تخم نستلے دی پس مکہ کی دا زرغنتیا طاقت چا پیدا کری دی اللہ او دا دی بوٹی نگا خشتخ کلی وگی چا پیدا کرن اللہ کدا زمیندار وسوے نو بیا بے پیو ٹانٹا کی لس وگی پیدا کون او شل بے پیدا کون دا سے وکا نوا دا خدا اللہ کر دا ابو ہوا چا پیدا کرے دا اللہ زمکہ کی طاقت چا پیدا کر اللہ اور زمیندار بابا پا دے لاس کے پا دے سترگو کے پا دے دماغ کے دا طاقتوں چا پیدا کرے دی اللہ پیدا تو صرف ظاہری اور سبب باقی نظام سوک چلے اللہ چلے ناغا خبیث ورطوئی شیطان وی تبا دعوے چی دا جوڑ پلما آغای غریب امدا ذہن کے واچولا آغا خو مطلب دو جدا مشرکہ کما لیکن اغی تا خزر کی اغی دا واچولا چی دا حکیم پا مازان مشوری چراغی خاون تکینا سا ایوب علیہ السلام توی دا سی یو حکیم دلار کی او ما تا خود مختاروی دا پونے را لراکی دا ولور کا جوڑ بشی خدا چل دی چی دا ٹکی بوے چی دا دی دا جوڑ کو حکیم جوڑ کی شہرت تا قراشی اے خزی دا سوک حرامی دی دا سوک شیطان دی رزیل دی خواہ او دا خود دا سے خبر دی اکڑا دا ما پا مخ کی قسم دی کزو جوڑ شم سل چامکی نبا دی وام سل غزار با دی پیدم دی دا خلاز جم دی ما او یا ریدا پا دا خد لی زورن ورکلا چی بیا دی کم لور نشی اسنا چی زمر شم دا خدر علا ببل طرف بون دی خدر علا گمراہ نکی قسم ہوتا ہو یا رسالی تا دی خدای جوڑ کے سلنا زر غزارہ میں ہوا تا دی خدای جوڑ کے گوری دیکھے دا سبق ہم دی چی خدر خاون خدمت کول سونا پہ اخلاص خدمت دیوار دا خاون غصہ برداشت کول دانا چی دے جوڑ دے او ٹھنڈ دے او مال روڑی نو زبا دے خدمت کوم او چی دے پریواتا نو بس خیر و خلاص چی جوڑو دا لے ارسل اوڑل نو دا می خاون دے و دا می سر تاج دے تاج خدے وئی کنا او چی خاون پریو دے لے کون دے بیا وئی مڑا لرے کوي خدای دې په رحم وکړي دوا وتاو کړي خدای دې دا خاون جو ایوته وځي خدای خاتمه خکی خدای په رحم وکړي چې خاتمه خشي خاتمه خیا خراب خو مطلب دا چې دې اخلاص اچا دولش براته ټوخیږي او کوټه په مخه غشته دا او غریب او چې پریوزي نو سونه دا خدای وته بیا خبره سونه کوي مارا ته وی کنه چې یخه وبمسکه کنه ټوله کوټه کوم دقه څه اذا تا پخته دی روزي خدای دې مردار بدل دې مرته وای دا خدای دا ګناګار خدای دا خدای نه لري سرکشه قدر چې خاون ته بدل دی کې دې ټیک ورته دل وړل خو خوشاله وي نکری دې باندې پلاسونو پورې کولو په پردو ودونو کې بغړې دي واده به دبلو غړا په کې تا کوله او چې دا غریب پرې وته نو بدل ورته وي دا خطرناک خدای دا خدای دشمن خدای ده دا پکې موږ له سبق دی د پیغمبرانو واقعاتو کې د عبرت دی او دا موږ له سبق دی چې وګوره ناجوړه شوی سل چوکې نه زر مې هوا
دې خدای پاک جوړ کړي چې دا بالکل انتها ته ورسېد او ډېر زیات کمزوری شو که نه او نور دا سجدې نه وځي اوس په ناستم الله ته مونږ نشي کولی نو بس الله ته لاسونه پورته کړل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بیام دا نه وي چې الله ما جوړ کا ما ته تکلیف رسېدلی دی او الله ته ډېر زیات رحم کوونکی دا نه چې ما جوړ کا تکلیف رسېدلی دا هم نه وي چې تا تکلیف را رسولی دی بل ځای کې څه وایي بل ځای کې وایي چې أني مسني الشیطان بنصب وعذاب انی مسنی شیطانو شیطان ما ته تکلیف را رسولی دی شیطان دا عذاب را رسول تکلیف را رسولی دی ګوره خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی لیکن د شر نسبت به الله ته نه کې بې ادبي ده که دا دی چې الله تا د عذاب را رسولی دی او الله تا دا بیماری را رسولی ده نو بده نه ده الله خالق ته الله را رسوي بې ادبي ده شیطان ته نسبت کوي حالانکه ما من مصیبت فمن الله مصیبت تکلیف الله را وي انت ارحم الراحمین خدایا ډېر لوی رحم کوونکی ذات خو ته پروردګار بس چې دی اوی الله تا الله فوراً جبریل علیہ السلام فرشتہ والا راولېږل پاک وډګۍ کې ناست دی ارکض برجلک هذا بارد مغتسل و شراب ته پونده دې ووهه پونده یې والا راواغېسته ځمکې له یې وواله الله یې چینه پیدا کړه چینه پیدا کړه پیشاب پکې ولامبه ویلامبل او ویسکل هذا مغتسل بارد یخی بالا او د سکو اوبه دي پکې ولامبل او په ځان یې واچولې خدای پاک دې د شلو کالو ځوان جوړ کړ ټولې شی الله که نه بیماري لاړه ختم بعض انساني بیماري ختمه شي خو د هغه دانو اثرات په دې مخ کې پاتې شي په لاسونو کې پاتې شي هغه زخمونو اثرات پاتې کېږي الله د زخمونو اثرات هم ختم کړ ټیک ټاک او خشته سور سپین مزیدار خوبصورته چې څنګه شلو دویشتو کالو اقصی الله کړ ګوره هر تکلیف ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف پسې راتی خشته ښکلې شکل مزیدار خوبصورته سور سپین او نوجوان ښځی راله چې څنګه راله کوټې ته یې وکتل اوس په کټ کې دی ناستې ای سړیه هدلته کې د ما یو ناجوړه رنځور خاوند و هسې شو او خو ده چې ته درندګانو جوړولی چې ته حیوانات جوړ تختولی دلته یو د دې ځای کې ستا دې ځای کې پروت یو بوډا او یو بیمار یو رنځور ناجوړه څه شو ایوب علیه السلام دې ته پېژنې خپل خاوند دې پېژنې او ولې دې نه پېژنم ما ورسره بله عمر تېر کړی دی خبرې ورسره داسې شروع کړه چې ښځې وپېژنده ویې زه مخه الله ځوان کړ او ښځه مولا خدای ځوانه کړه آتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للعابدین خدای پاک وله 15 زامن ورکړل څو زامن 15 زامن خدای پاک ورکړل مال خدای سونه ورکو بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي د سرو زرو د ملخانو باران شو پې د سرو زرو ملخانو باران شو پې د ور منډه کړې او هغه راغونډۍ په خپل څادر کې الله ورته وایي ای ایوبه دې نه مې غني کړې نه پیغمبري مې نه درکړې داسې کې لا یا الله وی لا غنا عن برکتک دا ستا برکت دې نه زه مستغنی نه مجد مې دی مال ستا برکت دی تاره برکت نه خدای نه مایوس کوم بچی خدای ورکړل مال بیا خدای ورکړ جیداد بیا الله ورکړ د هغې نه زیات اوښان د هغې نه زیاتې ګډه چیلې د هغې نه زیات باغونه یو تکلیف مصیبت پې راغی څونه عمر یې تېر کړ بیا د بیمارۍ نه پس څوک وی 100 کاله څوک وی ټول عمر یې 100 کاله او راجح قول دا دی چې د بیمارۍ نه پسې 7 کاله عمر تېر کړ جوړېدو نه پس 7 کاله عمر یې تېر کړ ښه په خوشحاله نو مخکې اویا کاله د خوشحالۍ ژوند 18 کاله د بیمارۍ ژوند او ورپسې 7 کاله بیا د خوشحالۍ ژوند دې کې لوی عبرت دی د مسلمان دپاره که په چا بیماري راشي او تکلیف پکې راشي یو به دې فریادونه نه کوي دعا دې کوي الله ته هغه مخکې دې نه دا نه معلومېږي چې دعا مه کوه خو یو متوکل انسان و اخره کې دعا کړې ده مونږ له دا دلیل شو مونږ هغه ځای نه شو ټینګېدی دعا کوه
بل ښځه به د خاوند خدمت کوي غورځی به یې نه په خدمت یې ونه بل دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم ډاکټر راله علاج وکړه جوړونکي څوک دی الله دی چې کله جوړ شو الله ورته وایي سل چوکې به اوس څنګه چل کې دی ښځې سره دې خدمت وکړه او ته دا چې سړي بیماري غوسه هم ورځي کړي بیمار او بیا داسې خبره یې واورېده چې په هغې خامخا غوسه ورغله دا د الله جمدې مو داسې خبرې کوي او که زه مړ شوم چې څه به کوي اوس به ورسره څه چل کې سل دورې خو چې دا ووایې سل چوکې او سل چامکې نه خدا ممړه شي څه به کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله ورته یو حیله وښوله یو جارو راواله چې سل ډکي پکې وي یو جارو راواله جارو چې څو ډکي پکې سل غزار والا ورته بس سل چوکې والې شو که دا ورته الله چله وښوله یو شمراخ جارو یې راواخېسته پکې سل ډکي وو او یو شلقې والا ورته په هغې څوک دومره نه خوږېږي هغې ښځې خدمت وکړه د خاوند خدمت به کوې د خاوند په دې الله اجر او برکت ورکوي په تکلیف به صبر کوې دا مصیبت تکلیف دا ته معلومه شوه چې دا بیماري او تکلیف هر وخت د خدای قهر او غضب نه ګني په پیغمبرانو باندې راتله فاسق فاجر له د خدای قهر او نیک سړي دپاره د خدای پاک رحم درجې ولا بلندی الله تعالی ولا برکتونه زیاتی او چې کم کسان په تکلیف کې مبتلي دا د هغې دپاره ډېر لوی سبق دی او ډېر لوی عبرت دی بهر کیف دا دغه دعا مې ته ویله د هغه مې دغه نه ویله نو بهر سے کیف دا الله تعالی په څلورو صورتونو کې د حضرت ایوب علیه السلام دا واقعه د عبرت دپاره نقل کړې ده او انبیاء کرام ټول د خدای پاک مقرب او نږدې مخلوق تیر شوي او د هغې واقعات دا زموږ دپاره لوی عبرت دی